سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. درود شريف وإذا ما يدل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. دمائدت من درونو الله رب العالمين پا قرآن حکیم کی فرمائی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا چه اید ما بندگان و شیطان داستاسو دشمن دے او فاتخذوه عدوا دا شیطان پا خپل دشمنے ان سے تاسو موسر دشمنیوں کے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دا شیطان گوری لگیا دی کوشش کئی محنت کئی خواری کئی او خپل خواری کئی خو کوشش کئی چه دے دا خپل ڈل دا نافرمان خلقو چه کم خلق دا شیطان تابیداریو کی او اغا دا شیطان پا خبر بانی عملو کی او دا دسر مرگیتیا کئی نو دا شیطان ہمیشہ تور پدی کوشش کی دی چه دا خپل ڈل زیاد کی او دا جہنم تا ارسی او دا جہنم خشا کی او گردی دا مائدت مندو دا اللہ رب العالمین وینا دا او اللہ رب العالمین چه کم خبر کئی اغا خبر اللہ رشتونی کی دا زمون ایمان دی او دام زمون ایمان دی او زمون عقیده دا چه اللہ کم ارشاد فرمائی نو اغی که دا امت او دا انسان که مسلمان دی او که کافر دی که ورکوٹ دی که لوی دی که خزا دا که نارینه دا او که زنانه دا ہر قسم انسان دا اللہ پا دی خبر منلو که خیر دی. اللہ پاک دا ارشاد چه فرمائی نو دا خپل مخلوق دا دنیا و دا آخرت دا دعا و دا پیدی دا پانا فرمائی چه دا ما دا بنده او زما دا انسان چه ما پیدا کرده دی چه دی کامیاب شی او فلاح امونی. اوز دا اللہ خبر دا مونگ دا کامیابیم دا او دا اللہ خبر زمونگ دا خیرم دا او دا اللہ خبر رشتونیم دا نمونگ با دا اللہ رب العالمین پا دی خبر با نکلک عمل کو. اللہ جسنگ فرمائی چی دا شیطان دا ستاسو دشمن دی نمونگ با بالکل دا دا شیطان نزان ساتو او رد دا دشمنی نبا دا زان دا بچکول او دا محفوظ ساتلو کوشش کو. نمائی دتمندو دا شیطان سوکتی او دا سشیز دی نو شیطان دا دا اللہ پاک مخلوق دی اللہ پیدا کرده دی او اللہ پاک دی دا جنات و دا قبیلین گرزولی دی دا اورنا اللہ پیدا کرده. قرآن حکیم کی اللہ فرمائی کانا من الجن دی دا جنات و دا ذات ندی او دا دخ نم ابلیس دی او دا شریعت پا جبا کی
او په اسمانونو کې د فرشتو په ډله کې دی په عزازیل باندې یادېږي فرشتي وته عزازیل وي اسمانونو می عزازیل له او زمونږ د شریعت په جبه کې وته ابلیس وي قران حکیم کې الله په ابلیس نوم باندې یادې او شیطان د صفاتینم د دا شیطانت کوي نو شیطان متویل کېږي قران حکیم او حدیثو کې په دې یاد شوی دی او زمونږ پښتانه مو ته شیطان وي په عام جبه کې مو ته شیطان وي نمایت مندو امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې دا د جناتو د ذات نو جنات ډېر سرکشو او دې د جناتو کې ډېر عبادت گزار د الله بندو ډېر نیک عمل او د الله رب العالمین به کله تابعداري کوله د انسان نمخ کې په دې دنیا باندې جنات الله آباد کړو هغه جناتو د الله سرکشي وکړه او د الله رب العالمین د احکاماتو نافرمانی وکړه نو الله اغوی غرق کړل تباہ کړل عذاب پیراوس لیکن په دغه جناتو کې د ابلیس او عزازیل دې د الله پاک ډېر نیک بندو همیشه به د الله په عبادت کې تیرو او مسلسل به د الله پاک عبادت کو او امام غزالی لیکي 80000 کال 80000 سال د مستقل د الله پاک عبادت کړي نو د هغه عبادت د وجنا الله پاک دل یو ډېر لوی مقام ورک او الله د دنیا نه دی اوچت کا اسمانونو ته بوت او دی په اسمانونو کې او په جنتونو کې د فرشتو سره اوسېد دا د هغه خپل د نیک عمل د برکت لیکن زما عزت مند بیا چې الله رب العالمین کله په دې دنیا کې د جناتو نه پس د انسان د پیدا کولو او د تخلیق فیصله وکړه نو قران حکیم کې الله فرمای الله فرشتو سره مشوره کوي فرشتو ته الله پاک فرمای انی جاعل فی الارض خلیفہ زپد ازمکه باندې یو خپل خلیفہ او یو خپل نائب پیدا کول غواړم نو فرشتو الته کې الله رب العالمین لدا مشوره ورکړه چې الله خلیفہ او آدم او انسان او خپل مخلوق دا م پیدا کوا ځکه فرشتو خو د انسان د تخلیق نه مخکې د جناتو ژوندۍ کتلې و د جناتو اعمال ته کتلې او د جناتو هغه نافرمانه او د جناتو هغه سرکشه د اغوی د نظر د لاندې وي نو اغوی الله ته او فرمایل وی الله کته په دنیا کې یو خپل خلیفہ پیدا کې او یو بل مخلوق پیدا کول غواړي نو ابم دغه جناتو غوندې بیا ستا خبره نه مانی جنات ستانه فرمانی کوي او سرکشي وکړه دغه رنګ بیا به دا بل مخلوق هم ستانه فرمانی کوي او دا بل مخلوق هم سرکشي کوي نو ګور الله شیطان هغه جنات هغه ته خپکړې جناتو نو ته الله په غیبانه عذاب راوست او هغه د مقدس مکه نه او شړل نو کو اوس په دنیا کې انسان پیدا کینو دیوب نافرمانی کوي الله بیا به ته خپکیږي او ستار نه به خفقان راضی خفقان بر باندې راضی نو بیا به ته دا انسان باندې عذاب راولي نو د دینه خدا د الله چې انسان نه پیدا کوي باقی کته دا خلیفہ او دا انسان د خپل عبادت او د خپل بندګۍ لپاره پیدا کینو الله مونږ یو مونږ لګیا یو ستا عبادت کو نحنو نسبح بحمدک ونقدس لك مو ستا تسبیح بیانو ستا پاکیم بیانو همیشه تا الله سبحانه ولاړ ستا بندګۍ کو د مېدت مندوش فرشتي ګور ډیر پاک مخلوق دی احادیث مبارکو کې راځي د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي د الله پاک په مخلوقاتو کې د فرشتو دا مخلوق ګور ډیر زیات دی او دومره ډیر دی الله پاک رسول فرمایي چې ذکر معراج تلاړم او اوم اسمان ته او ختم نه په اوم اسمان کې رسول الله مبارک وای د الله یو کور می وکړ څنګه چې دنیا کې بیت الله مبارک دی او پزمکه باندې د الله یو کور دی او خلق زی او د اغینه توافونه کوي او بیت الله طرف ته مونږ مونږ کو او دا د مسلمان او د انسان د عبادت مرکز دی دغه رنګ په اوم اسمان کې بالکل د بیت الله مبارک د پاسا التم د الله پاک یو بیت او یو کور دی
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای معراج کې می اولید او ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام می اوکا چې بیت العزت ته ډډواله و هغه الته کې ناستو دغه بیت الله ته ډډواله او دغه بیت العزت نوم دی. نبی د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي څنګه چې موږ په دنیا کې بیت الله مبارک لزو او دا زموږ د عبادت مرکز دی دغه رنګ دغه بیت العزت ته د الله پرشتي راځي او هغه د پرشتو د عبادت مرکز دی. الته د پرشتي او دا ملائک دا ټول د الله پاک عبادت کوي. او بیا د دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي وی په یو ټیم کې او په یو لمحه کې دغه بیت العزت کې د الله پاک او یا زره پرشتي عبادت کوي یو ټیم کې او یو پیر چې یو پرشته د الله دغه تورشي او هغه د الله پاک عبادت کوي او واپس دغه بیت العزت نه راوځي نوې تر قیامت پورې بیا د هغه پرشتي نمبر ناراضي دومره د الله ډېری پرشتي دي او بیا د پرشتي بعض داسې الله پیدا کړی دي. رسول الله مبارک فرمای کوم وخت نه چې دا پیدا دي هغه وخت نه په حالت د سجده کې پرتی دي الله ته او چې تر کوم وخت پورې قیامت پر راځي هغه وخت پورې د قرنګ د سجدي په حالت کې دي یو سکند لم د سجدي نه اوچتي. بعض پرشتي د الله داسې دي چې کوم وخت کې الله پیدا کړی دي نو الله ته د رکوع په حالت کې پرتی دي او د رکوع په حالت کې د الله عبادت کوي بل اس کار نه کوي تر د فنا پورې چې کله الله په پرشتو مرګ او فنا راولي تر هغه وخت پورې دغه پرشتي الله ته پر رکوع پرتی دي. او دغه رنګ د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي وی په دې پرشتو کې بعض داسې ملائکه مشتا چې الله پیدا کړی دي نو الله ته په قیام ولاړ دي لاس په نامه تړلې دي او د الله پاکي بیانوي او تر مرګ پورې تر قیامت پورې به دقه سي ولاړي یو سکند نه د خپل عبادت نه اخوا کی. دغه پرشتو سر نفس نشتا پاغوی لوګ ناراضي پاغوی تند ناراضي پاغوی ستړي ناراضي پاغوی بیماری ناراضي خوب ته محتاج نه دي او دس او تقاضي ته دي ضرورت ناراضي بس دقه رنګ د الله عبادت کوي. اغي سره شیطان تسلط نشتا چې لکه وته د الله د احکاماتو نافرمانه فکر او وسوسه ورواچي همیشه د الله په عبادت کې لګیاري. نو پرشتو الله ته فرمایل چې اے الله ته آدم م پیدا کوا ولی دا بم بیا ستا سرکشي کوي نافرمانی به کوي او مونږه اصل ستا عبادت کوو نو د عبادت د پاره انسان پیدا کینو د غي ضرورت نشته. الله رب العالمین په خپل کارونو باندې خپويږي او الله ته د هر څه علم دی او د هر څه پوهه ده او د ټول کائنات باندې الله احاطه ده. پرشتي خو د الله مخلوق دي د الله چې کوم اراده او کوم علم او داغې نه پرشتي نه خبر نو الله پاک پرشتو ته وی انی اعلم ما لا تعلمون ما ته پته ده ما ته علم دې زه پوهیږم په خپل کار باندې تاسو په دې نه پیږئ چې زه د انسان او د آدم د کوم مقصد د پاره پیدا کوم. خیر الله پاک بیا حضرت آدم علیہ السلام د خور نه پیدا ک مختلف روایات دی پکې الله پرشتہ ولېګل او د مخ د زمکه نه یو لپه خور یوړه او په جنت کې الله پاک دا غیر آدم علیہ السلام جوړ کو مختلف مراحلو کې. بیا الله رب العالمین په آدم علیہ السلام کې روح واچو سایه پکې واچو لوزان ته مخامخ ودرو. اوس دغه کې الله رب العالمین د پرشتو د ذهن نه هغه خبره ختمول غواړي. د پرشتو په سوچ او په ذهن کې خدا خبره پرته و چې یره د آدم چې الله پیدا کړي نو دا به ډیر کمزوري مخلوقي او دی به بیا د الله نافرمانی کوي نو پړل کې د پرشتو د انسان دومره وقعت نو ډیر کمزوري و تخکارېدو. نو الله پاک د آدم علیه السلام او د انسان او وقعت او عزت د پرشتو په ذهن کې اچول غوستل. نو آدم علیہ السلام ځان ته مخامخ ودرو او بیا پرشتو ته الله اعلان وکړ دا پرشتي امرا غونډې کړې او بیا پرشتو ته وی وګوره تاسو ما ته مشوره را کړې و چې دا انسان او خلیفہ م پیدا کوو دا آدم م پیدا کوو دی بنا فرمانی کوي راځي یو امتحان اخلو یو معلومات کو چې دا آدم غوړه دی او خدي او کو تاسو غوړی او کو تاسو خې
تاسو خو وې ماته چې موږ مستا عبادت کوو آدم ما پیدا کو ما خودی پیدا کو اوس په جان پړتالو کو امتحان بوالو معلومات کو چې تاسو دا خبره ټیک وکړه زما خبره ټیک وا د آدم شان کمزوري دي کو چته نو الله پاک د فرشتو او آدم علی السلام دواړو ته صد بعض امور علم ورکو د مفسرین په ډېر اقوال دي بعض مفسرین وی آدم علی السلام او فرشتو ته الله د بعضو محسوسات انسانیه او علم ورکو لکه انسان باندې لوګ راځي نو الله دا پویکل چې لوګ دیتا وای وتوی تند دیتا وای ستړي دیتا وای خوب دیتا وای دا ټول صفات دی وته اخون لکه آدم علی السلام هم نو پیدا د آدم علی السلام خو نه پلاشته نه مورشته د آدم علی السلام نه مخکې خو انسان نو اخو دا شیزونه نه پیجندل چې لوګ پکې سي او تند پکې سي ستړي پکې سي او خوب پکې سي او بل جنت کې نه تندشته او نه لوګشتا الله خو دې جنت کې پیدا کړو او نه په جنت کې خوب شته او نه آرام شته او نه پکې د سماعت شته او نه پکې بل ضرورت شته اخو د انسان د بشري تقاضو ال ضرورت ناراضي او پرشتي خدا نفس نه مبرر دي هغه خود سره نفس تنا هغه پتند سکی او په لوګه سکی او هغه پستړی او په سرخوږي باندې سپیږي او هغه په د سماعت په تقاضا سپويږي نو الله پاک دې دواړو تر دې علم او پوهه ورکړه چې ګوره داس د کې تند داس یو صفت چې انسانو کې شي پاغه او کیفیت د لوګ راځي تګي شي پاغه او کیفیت د تند راځي ستړي شي خوب ته محتاج دی او د سماعت تقاضا ورزي دارنګ کیفیت دا ټول علم الله غي تو خود اوس ګوره چې فطرت د انسان دې ته محتاج دی د انسان مزاج د دې په دغه لوګ تند راځي په دبا ستړي او دا راځي نو آدم علی السلام فطرت انسانیو دا ټول خبره آدم علی السلام زده کړو دا غلطه پرې وتی د فرشتو خو تاجت نه راته طبعا اغه دي خو اعلان نو دا علم اغه زده نه کړی شو چې الله نه دې ارس علم ورک دوباره ته امتحان اخلي فرشتو ته وی س علم وته اخذ ما ته اغه اوس بیانو کې امارته س اخل ما ته غتیر کې دا سبق راته اوستیر کې نو فرشتو خو مزاج دانو دا غوی طبیعت دانو هغه نه دا خبره ایره وی اس جواب الله رب العالمین لورنک اس هغه امتحان هغه سوالونه ټیک نکړل او بیا الله د آدم علی السلام نه تاسو کو نو چې آدم علی السلام نه امتحان واغش نو آدم علی السلام طبیعت خو انسانیو فطرت انسانیو هغه ټول اوصاف او خبره د آدم علی السلام په ذهن کې پرتی وي دا ټول جواب آدم علی السلام ورک ټول تفسیری وته بیان ک الله لوګه دا او تند دا او تاسو دا علم مونږ تراک او دا بیان امراتو کو نو پرشتي هلته کې پیښ چې وګوره دا آدم خو مونږ الله م پیدا کوا دی خو زمونږ نه خوخت الله چې کوم پوی او علم مونږ تراک مونږ یاد نشو مونږ نه ایری دي او دا آدم چې مونږ دا کمزوري شي او د الله نافرمانی وکي دی آدم ته خو غټول خبري یاد دي ګوره په فرفر هغه کم علم چې الله مونږ تراکه د هغه ټیک ټیک جوابونه ورکړل نو الله پاک پاک ډیر خوشاله شو او فرشتو ته وای اسجدوا لآدم فرشتو ته وای آدم ته سجده وکړي لکه آدم علی السلام په امتحان کې کامیاب او تاسو ناکام شوي اوس د آدم علی السلام عظمت او بڑائی د فرشتو په لکه پیدا شو الله وتعالى شابه سجده وته کې سجده د تعظیم ګوري د عبادت نه نو فرشتو آدم علی السلام ته سجده وکړه نما عزتمند په دغه مجلس کې دا ابلیس او عزازیل موجود دي لکه تاسو ته ما او ابلیس د فرشتو سر پاسمانونو کې اوسېده نو ابلیس هم دا ټول منظر او دا ټول ارس قتل او دی په فرشتو کې حسابې ده او خو د جناتو د ذات نه خو حسابې ده فرشتو کې هغه سر په پات کې ده پاسمانونو کې نو د آدم علی السلام دا تخلیق هم قتلو او دغه ارس کې موجودو نو چې الله وتعالى سجده وته کې نو دتم پکې حکم راغی دی ابلیس خبيث انت الله د خبر نافرمانی وکړه او آدم علیه السلام ته سجده ونه لګول ټول سجده ولګول فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس الله قران حکیم کې فرمایي ټول فرشتو سجده وکړو دی ابلیس ونکړه د الله د خبره نافرمانی شروع کړه دغه کې د ابلیس خطا او خدای زما عزتمند مفسرین نکی قرآن کې الله فرمایي د کبر او د لوی د وجنه د کبر او کلوی او کو
الله رب العالمین ته تپوس کوي الکه ابلیس سجده دی ولې ونکړه ما چې حکم وکړ ټول فرشتي په سجده باندې پریوته او د آدم علیه السلام تعظیم وکړ تا ولې زما خبرونه منله او سجده دی ولې ونکړه نو دا ابلیس الته الله سره مقابله شروع کړه ګوره د شریعت او د الله د احکاماتو مقابله کې خپل عقل استعمالي نما عزتمندو نن سبا زمون خلق په دې لویه فتنه کې مبتلا دي کبر او لویی اکثر خلکو بڑا کې پراته ده ډیر خطرناک صفت ده کبر او لویی ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث قدسی دی وی الله رب العالمین وی الکبریاء ردائی لویی او کبر او بڑائی ګوره دا زما صادر دی دا زما صفت دی زما بندا او زما انسان بدا صفت اپناوی نه دا صرف زما سره خای بل چا سره نه خای دا صرف زما جامه ده او بیا الله فرمای چې څوکم زما دا جامه اغستل غواړي او څوکم دا کبر او لوی کول غواړي نو زب ولا سخت سزا ورکم دا به د اغي سخت جرم دی الله پاک په دې باندې ډیر خپکی او دویم شریعت او د دین خلاف خپل عقل استعمالو چې ابلیس ته الله پاک سجده دی ولې ونکړه نو دا نه وای انسان نه غلطي وشي الله پاک په غلطي باندې چې انسان توبه واسي عفو کوي پکار خو ابلیس لدا و چې توبه است و چې الله ز خطا شو بس ما پی غواړم ما نه غلطي شو دا سجده کوم سجده کړو لیکن الته الله سره مقابله کوي الله ته وی خلقته من طين وخلقتني من نار دی آدم ته سجده کوم آدم خدا د خټ نه پیدا کړ دی خدا د بدبودار خټ نه پیدا کړ د خور نه دی جوړ کړي وخلقتني من نار او زری د اور نه پیدا کړي ګور الته عقل جنگي د الله حکم ته وګ نه کی بس د الله حکم دی لکه ومنه نه د الله حکم نه مني خپل عقل نه کارني لکه وی الله ته مقابله کې مخامخ وی الله زډیر لویم زه د اور او د شغلې نه پیدم اور او شغله خو ډیر لوی صفت لري اخو برزي د ازمکه نه لاندې نه زمکه ته زور نه کوي اسمان ته زور کوي پاګه کې بڑای پرته ده پاګه کې قوت او غلبه پرته ده او آدم ته د خټ نه پیدا ک خټه خلان د زمکه ته زی خټه باندې خلک خوري باندې پاسه ګرځي دا خوري کمزور شي د خلک په ډیران او ګندګي غورځي خلک په بول غورځي او خلک په دسمات کوي نو چې کم شي او کم مخلوق ته د یو کمزوري شي نه پیدا کړي دي چې هغه خټه د آدم علی السلام نو زبر اعظم او زبر هغه ته سجده لګو زه خو ته د یو پاک او د یو لوی شي نه پیدا کړي مو دي خو د کمزوري شي نه پیدا دي ګور خپل عقل استعمال عقل استعمالون لري پکا الله وی منځ کا نمې عزتمند عقل نه وکار نالو چې دا موږ داسې او داسې او داسې بس د الله حکم دی الله وی دروغ مو وایا دا الله د حکم تابعداري وکړو دروغ بنوي الله وی داسې کوا بس ټیک ته جی کو داسې مکو داسې بنکو دا بنوي چې لکه دا خو داسې کول پکار دی دا داسې کول پکار دی عقل نه وکار نالو غوري په دې باندې الله پاک ډیر خپکی زمون په او معاشره کې تاسو سوچو کې یو پلار یا یو مشر خپل کشر ته وې دا کار وکا یو افسر لاندې یو خپل ماته ته وې دا کار وکا نو کدا ماته وې خجی او کار پسې لاړ شي هغه افسر دا غنه خوشاله وګوره زما خبره ومنله کپلار زوی ته وې بچی دا کار وکا او دا بچی په منډه لاړ شي کارو کې غپلار وې ګوره زما خبره ومنله لیکن بعضی بچی داسې پلار وته وې دا کار داسې وکا دی پکې نخري شروع کی داجی کدا داسې وکم او کدا داسې وکم او کدا داسې نو پلار لپاره غوسه ور دي کنه او ته ویل که ما ته خبرو کړو بس ته به کو سره پارا ما سره باسونه کې افسر خپل ماته ته وې دا کار وکا او دی پکې وسره قصې شروع کی دا خدا سے پکار دا دا خدا سے پکار دا هغه ورکوټي افسر لا او ورکوټي مشر لا پای خبره غوسه ورزي هغه نشي برداشت کولی الله رب العالمین خدای ټول کائنات بادشاہ دی الله پاک خو پیدا کړیو زندگی را کړی دا الله پاک صحت را کړی دی الله پاک پویا را کړی دا الله پاک اولاد او بچی او دنیا نظام او کور او پیسې او هر قسمه نعمت را کړی دی هر څه الله په قبضه قدرت کې د زمونږ د سچ دي الله را کړی دي نو بیا د انسان ولید الله په احکاماتو کې او د الله په خبرو کې چون او چرو کې بیا انسان له سم مجال پکار دی موت تعالی سم مجال پکار دی د موت څه حیثیت دی چې موږ د الله په احکاماتو کې بیا خبرې کوو الله وی دا کار داسو کا موږ ویو نه دا داسې پکار دی
الله وی دا کار داسو کا مونږ یو نه داسې پکار دی د ما عزتمند په دې الله رب العالمین ډیر خپکیږي نو آدم علیہ السلام د سجدین ابلیس انکار وکاو الله له جواب ورکړو الله پاک پاغه ډیر خپه شو د ما عزتمند د جنت نه رويست او آدم علیہ السلام الله د جنت نه راکوسکل نو دا شیطان اغا زینه د ابتدا د شیطانت او د الله د دشمنی شروع کړه او د هغه وخت لګیاري د ما عزتمند د انسان بعد نقصان کې او د انسان تباہ کول او د انسان د آخرت او د دنیا د تباہ کولو په کوشش کړي او قران حکیم کې الله فرمایي دا تاسو د مور او پلار دشمن دي بیا الله د آدم علی السلام د ګسې پختې نبی بی حوا پیدا کړه او سو وخت جنت کې اوسېدل او بیا الله پاک وته یو حکم کو چې ګوري جنت کې خوسيږي خو دې بوټي لبنه ورده دې شیطان الته مخبل رامتوب چلو الته مخبل شیطانت کو او آدم علیہ السلام ته وی ګورا دغه بوټي چې الله ته منې کړی دا شجرۃ الخلد دا که تاسو او خوړنو بیا به همیشه جنت کې پاتې کېږي او تاسو الله زکه منې کړی چې الله تاسو ر جنت نه وستل غواړي دنیا ته مليږي نو دا بوټي خامخا وخوره آدم علیہ السلام ته انکار وکړ ته وی نه الله منع کړي نو دې ظالم الته په دروغ الله په نوم متقسم وخوړ قسم یې وته وخوړ چې ګوره دې کې ستاسو خیر دی دا بوټي وخوره وقاسمهما ابني لكما من الناصحين قران حکیم کې الله وی آدم علیہ السلام په دې قسم باندې تیر وته زه قسم وخوړ نو آدم علیہ السلام کو چرته قسم نو اورېدلې او هغه کو دروغجن او منافق او شیطان سړی نو کتلې دا غته څه پته و چې داس یو مخلوق بمی چې الله به پیدا کړی او د الله نافرمانی به کوي او د الله په نوم به درو قسمونه خوري او د الله خبره به نه مني هغه ته دا څه پته و هغه په جنت کې اوسېدا او پاک شخصیت او پیغمبر او الله پیغمبري ورکړی و بس هغه بوټي له ګوتې وروړي الله پاک پاغه باندې خپه شوی ګوره ما منع کړی وي چې دی بوټي له بنه ورده نو آدم علی السلام او بیبي حوا او دا شیطان دا درې وړ الله د جنت نه رويستل د مې نند د هغه وخت دا شیطان زمو استاد دشمن دی او قران حکیم کې الله وی ينزع د استاد مور او پلار نه ګوره دی شیطان جامې استدي حدیث شریف کې فرمایي رسول الله مبارک قران حکیم کې مشتا چې هغه بوټي له ګوتې یوړي آدم علی السلام او بی حوا نو الله پاک د هغه د وجود نه جنت هغه جامې لري کی جنت جامې چوري هغه تلری شو په خپل باندې نو بیا د جنت د اونو پانی براغشتي آدم علی السلام او په خپل وجود له لګول عورت پټاو نو ګوره دا تاسو هغه دشمن دی چې دستا د پلار او د مور نه آدم علی السلام زمون پلار دی کنه او بیبي حوا زمونږ نیاره زمونږ ټول د هغه په اولاد کې را روان یو نو الله مونږ لګورې د غم را کوي چې انسان په دنیا کې د خپل پلار او د مور په دشمن سره په دشمنۍ کې کلک ولاړ خلک وی دا مې د پلار دشمن دی دا مې د نیکه دشمن دی دا مې د مور دشمن دی دا مې د نیا دشمن دی هغه سره هغه دشمنی بیا کلک کوي نو الله پاک انسان ته وی ګوره شیطان دا ورکوټي دشمن نه دی دا ستاسو د نیکه او د پلار او د نیا او د مور د هغه وخت نه دشمن دی د مې عزتمند د شیطان د چال نه بګورې ځان ساتو دا همیشه د موستا په نقصان کې لګېدل دي همیشه د مو په تباہ د موستا په تباہی کې لګېدل دي موت او تسیو آدم علیہ السلام شیطانت وتونه د جنت نه آدم علیہ السلام شیطان رويست او آدم علیہ السلام ابو الانبیاء خو پریدا د دوه جهان سردار مبارک خلاف هم د ډیر چالونه چلولې دي پیغمبر علیہ السلام غوندې شخصیت او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د عظیم پیغمبر دا د موږ عقیده او ایمان دی الله نه پس لوی ذات والا انسان رسول الله مبارک په انبیاء کې او لوی مرتبه په ټول انسانانو کې لوی مرتبه د رسول الله مبارک ته دی ظالم د رسول الله مبارک خلاف مچادونه استعمال کړی دي داغه خلاف دشمنی کړی دا غیم نه دی پرېخه غزوه بدر په موقع باندې رسول الله مبارک فرمایي حدیث شریف کې راځي بخاری کې روایت ده چې کله مسلمانان صحابه کرام 310 صحابه او د قریش او د مکی سرداران د کافرانو زر کسان لخر د بدر په مقام یو بل سره مقابله کې ودرېدل او غزوه بدر او جنگ بدر شروع کېده نو دا شیطان الته خپل چال چلی دی راغو او دا عربو یو لوی قبیله وا او دا هغه قبیله یو لوی سردار او کورز ابن جابر او دی شیطان هغه شکل جوړ کو دا کورز په شکل باندې
او د کرز ابن جابر په شکل لاغه او د قریش چې کوم لخر او د هغه مشر ابو جهل سر ملو شو هغه سره په خیر او ورتن غاړه او وتوي مو یریګا زه د پلانکې قبيله سردارم کرز مینوم دي د ډیر لوی نوم ډیر په لوی نوم بیا دیدو او قبيله ډیر لوی غټه قبيله وا او ډیر جنگجو خلکو بهادر نو ابو جهل نوم اوریدل او قبيله پیجندا او دی پیجندو نو ته وی ز هغه کرزما او زرا غلم او ستا سر د مرګیچا اعلان کو او زما د قبيله یو لوی لخر در دریو زرو کسانو لخر اگر روان دي لخر می تیار کړی دی با وسله مضبوط او د دې غر شاته روان دي لک سات کې برو رسی نو ورې چته د جنگ نه روستو نشي هغه ابو جهل پړل کې د رسول الله مبارک مقابله هغه نور هغه غوسه کو نور هغه لا ډاډګرنه ورکول او ته وی زما لخر روان دي مطلب سو چې د ابو جهل د جنگ نه روستو نشي او د قریش د میدان نه ونه تختی چې دی په ذهن کې دا خبره راشي چې 3000 لخر را پسې روستو را روان دي او زر مونږ یو نو دا صحابه کرام خو ډیر لګ دي 300 کسان دي او توري موسر نشته وسلم موسر نشته بس راشه حمله به وکړو دی به مرا سره مرګ شي او دغه صحابه کرام به ټول ختم کو او رسول الله مبارک العیاذ بالله به اونس ابم شهید کو به د دې قصه به ختم شي دومره چالي او جنگو او ابو جهل سره لاس کلک اونې و ایزه به تاسو سره څنګه پسنګ ولاړم رستو کېدو ولانیم موت به یو ځای جنگي ستاله اخکر به تا پسې جمال اخکر به ما پسې نه پریو دا پیغمبر او دا صحابه په ډېر سپکه الفاظ یې نوم غشتو دی ختمو او دی وجنو نکله الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د امداد وعده او سورته انفال کې الله فرمایي او په چې پرشتي در لګم ستا امداد له نو الله پاک د اسمان نه د پرشتو یو لخر د صحابه د مدد د پاره راولي زر پرشتي او بیا روستو 3000 راغلي دي 50000 ته بیا تعداد رسیدلې دي زر پرشتي با وصله د حضرت جبريل عليه السلام پس سالاره کې هغه د اسمان نه راکوشي نو دا شیطان خو ابلیس او دغه پرشتي ښکاری نو دی خو د کرز ابن جابر په شکل باندې چې مخامخ او کده چې د اسمان نه پرشتي راکوزيږي او جبريل عليه السلام یې مشر دی هغه په سالار دی او دا خو زر پرشتي دی او پاسونو سوري او وصلي وسره دی او ډېر په یو جذبه کې او په ډېر جوش سره د اسمان نه راکوشوي نو په د باندې ټټنګ او یاره رااله دغه دروغ وي د کورس خونو دا په شکل راغلی شیطان او دا پرشتي و تخکارې دي نو ابو جهل له لاس نیولیو دا هغه ته وی د ما د لاس پرې دا هغه کلک نیولې دی ویسکه وی پرې دا قمقل سړی چې زسیره مغته نه مخامخ د پرشتو لخر راغی انی ارا مالا ترون مال چې کوم لخر ښکاری غتنی نه سرمن به مباسي د ابو جهل له لاس خلاص کا او تختید پیغمبر علیہ السلام او صحابه سره په دغه میدان هم دی ظالم د خپل دشمنه او خپل کوشش کړي دي اخو د الله پاک امداد او چې د صحابه سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله امداد وکړو نو زما عزتمند د شیطان د دشمنه نه بګورزان ساتو دی همیشه د موږ په دشمنه کې لګیدل دي او تر مرګ پورې ګورې دی انسان پسی د دنیا ژوندۍ غوسه کې مرګ وخت کې ته انسان نخلاصيږي مشهور امام او مفسر تیر شوی د قران حکیم امام رازی په نوم باندې یادېږي او لوی تفسیر د قران حکیم لیکلی دی او ډیر لوی عالم او د الله رب العالمین په وحدانیت او د الله په وجود باندې باقاعده غټ مضبوط کتاب د توحید لیکلی دی او په هغه کې د الله په وجود باندې بلان دلایل لیکلی دي نو د هغه متعلق راځي یو لوی بزرگ شیخ نجم الدین رحمت الله علیه لوی بزرگ او لوی ولی د الله پاک صاحب کشف او صاحب کرامت نو یو ټیم دی لګیو چاردامه کو وضو یې کوله او خپل شاګرد مرید وته لګیا دی په لوټو د نیولې د اوبو وته اچي نو دی د الله شوینځي هغه ته اوبو اچي او دا شیخ نجم الدین داسې مخامخ ګوري په سوچ کې لاړ او ته اوبو اچي او دی د الله شوینځي وینځي یو لوټه تششوا دویمه تششوا امورید حیران دي چې خدای پاک دا پیر سیب او دا استاد دا پکم سوچ کې تنه دي زه توبه چوم په خوا خو بده پنی ملوټو بو چاره دام کو او نن وبو ورچ مولاس باندې وب اچي نه هاکي نه ناکي یو مخامخ ګوري ناګهانه دي دوران کې د شیخ نجم الدین صاحب د لوټو د اوبونه د لپ ډک کړه او داسې د اوبې داسې په هوا کې او وشته او आवाज یې وکړ وې اے راضي
وتأوای چې بی دلیل الله منم دلایل نه بی دلیل د الله په وجود قائل یم والله منم دا خبره وکړو بیا چاردام پوره کو چراغ کیناس دا ټول مریدان حیران دي چې خدای دا څه چلو شو پیر سے باندې څه چلو شو خدای خبر څه په خیالاتو کې تلو یول خو وبډیر استعمال کړي او سوچ کې تللی بیا مخامخ سوچته نه دی وبرالی په هوا کې ولي او بیا وتوي امام رازي وتوای به دلیل الله منم باس نه کوم دلایل نه ویم د دې خبره مطلب څه شو نه یو مشر مریدو هغه راغی د شیخ نه تپوس کې شیخ نجم الدین صاحب نه حضرت تاسو په چارادام کې یو ناشنا کیفیت مو مشاهده داسې عمل تاسو نه ولیدو چې دا عمل څه ناشنا غوندي عمل چارادام وبم ډیر ضایع کړ پلاس او اړوي او مخامخ په سوچ کې تلوي او بیا د یو لپه وبدي په اوا کې اوښته او بیا د ځان سره خبرې وکړي نو مخامخ خصوص نشته چې ستا خبره ووري او نسو کوچ پاغه دی وبا چولی او سوچ کې تلوي دا څه معاملې وا نو شیخ نجم الدین صاحب تو فرمایل وی الله پاک اراته پردې لری کړي او د امام رازی د زنکدن اغلم هرا تر مخه تکړه امام رازی لګیو د غزن کدن شروع فرشتہ ملک الموت راغلی دا روح کی قبض کئ او شیطان هم راغلی دی او تخوات ناشتي د مرګ ټیم دی او شیطان وسره په باسته شیطان د یو لوی عالم په شکل باندې ناستو او وتوی اے امام رازی ته لوی مولای او لوی مناظری او لوی فلسفي او منطقي او د قران تفسیر دی لیکل دی او د عقاید لوی امام او د الله په وجود دی بلا دلایل لیکل دی راځه چې باسو کو مناظره کو استاد خبره خطا ده چې الله شته الله نشته چې الله نه منم د الله وجود نشته اوس امام رازی رزن کدن ټیم دی هغه ته پته اون لګی چې دا شیطان دی د انسان په شکل لاغلی دی نو دوی کو تاسو تحریری او د الله د وجود نه منکر دی نو عالم سړی او نیک سړی همیشه هغه د دین په خدمت کې لګی دوی راځه وستیت چې باز شروع کو الله شته او توي الله نشته دوړو مناظره شروع کړه امام رازی وته د الله په وجود یو دلیل وی ګوره دا دلیل چې الله په دنیا کې موجود دی د ټول کائنات د هر څه خالق مالک دی شیطان خوم لري عالم شیطان دی هغه لګیا شو هغه دلیل د امام رازی غلط کاغه ولا باطل کو ای ولا مات امام رازی چې هغه دلیل ختم شو نو دغه په سلو دلایل کتاب لیکلی دی ټول وته پیاده باندې ادو لوی عالم دی دویم دلیل وته الله په وجود باندې اوه چې دوی وته او شیطان الته مناظره کې لګیا دی هغه ولا غدویم دلیل مات کوي دا دلیل دم خطا دی وی دا دم غلط وی دی کې دا غلطی ده امام رازی لګیا دی دریم دلیل اوه شیطان ولا غدریم دلیل مات کوي دا دلیل دم خطا دی دې دلیل کوم دی کې خطا شو دا دلیل دی خطا دی غلط دی بل دلیل وایا لګیا دی حلم مجرا سلورم بنظم شپغم اوم اتم سل دلائل یو رنگ یو کم سلو دلائل ته امام رازی ورسید چې یو کم سل دلیل وته وی نه شیطان ولا غ یو کم سلم دلیل مات کو وی دا دلیل تم خطا دی وی دی کې دا نقصان دی وی دا نه منم بل دلیل راته وایا شیخ نجم الدین سے بیوی الله پاک راته منظر را مخه تک وی چې اومه کته دل نو ویل کې یره پیدا شو چې دا خو امام رازی سره یو دلیل پاتې دی سلام یو کم سل دل سو کم سل دلایل وته وی او یو کم سل وړ دلایل ولا شیطان باطل کړ ولا مات کړل اسی نه د اخیری دلیل وته وی او شیطان ولدا دلیل مات کی او ختمه کی امام رازی ته د ایمان نه خلاص نشي د مرګ وخیوي نو ما ولا توجه ورکړه او به ورو وشتي आवाज می ورکړه الله زما आवाज ورو رسو دغه الله پاک د دین خدمت کړ دی الله پاک امداد وکړو ما وته چې امام رازی شیطان دی وته چې دلایل نه ویم به دلیل الله منم الله شتا دا خو شیطان نه کې یو لک دلایل متوي تاسو مقابله کړي یو لک دلایل هم د ختمي اغم د باطلي نو ما دا او به وروشته الله دا ما دا او د امام رازی مخته او رسولي دا کشف ذریعہ د بزرګانو ته کشف او کرامت کیږي هغه په خبره باندې پوي شو نو هغه شیطان له جواب ورک چې له شیطان خبيثه نو هم د تبل دلیل به دلیل الله منم او الله موجود دی هغه شیطان رسوا شو لا او امام رازی نه پرشتي روح قبض کو د دنیا نه لا د ما عزت مند دمر خطرناک دشمن دی د انسان دمر لوی عالم او دمر لوی مفسر د قران حکیم د تفسیری لیکل دی
اذا مې عزتمند ډیر مولیان هم په نه پیږي ګوره داسې ګران تفسیر او دومره مضبوط او دومره مضبوط علم ولا خدای ورکړو د مرګ په وخت کې هغه سره په باستي یو کم سل دلائل علماء موت او تسي موت ته خو بڑا کې بس سره اواچي بس لاره ګدره بخطاوي موت ته یو خبر راواچي د اړه الناس ته رسول الله مبارک فرمایي د بخاری شریف روایت ته د انسان ولته دو کسان ناشتي یو خوا شیطان ناشته بل خوا فرشتہ ناشته دا فرشتہ لګیا دا او دې د انسان پړل کې د نیکو اعمالو خیالات ورچی او نیکو اعمالو طرف ته متوجه کوي او رسول الله مبارک فرمای دغه فرشتي ته ملهم وي او دا چې کوم خیال ورچی دې ته الهام وي او ویګس طرف ته ابلیس ناشته شیطان او وی دې د انسان پړل کې د غلطو کارونو خیالات ورچی نو وی دغه ابلیس او د شیطان ته وسواس وي او دا کومه خبره چې لکه ورچي وی دې ته وسوسه وي نو دې همیشه د انسان پړو باندې منګول لګولې دي او بیا رسول الله مبارک فرمایي لسکه د انسان په وجود کې دا شیطان داسې ګرځي الله طاقت ورکړي دي کمجر الدم لکه څنګه چې د انسان په وجود کې دا وینه ګرځي دا وینه د انسان وجود جز تر رسیدلې ده د وختو ګډونو ته او د وختو جړلو ته او د نوکانو سرونو ته او د خپو سرونو او سرمنو ته هر یو زیت د انسان وینه رسیدلې ده کله انسان معمولی زم زخمی شي وینه ته روزي دا ټول وجود د انسان د وینې ډک ته رسول الله مبارک فرمای وې د قرنګ دا شیطان د انسان په دی وجود کې نه نوته دي د انسان د وجود هر جز ته د خپل هغه جال رسول او ال تک ناشته او بیا د انسان د نه هغه په تباهه کې لګیا دي د مې من در دغه دشمن نه وزن ساتو چې الله په کوئی ستاسو دشمن دی بس الله غو دروغ نه وای او بیا الله یفتخذوه عدوا ورکلک دشمن او غنه ګوره دا دشمن دې ځان ته اوساته جهنم ته ورسي نو د دې شیطان نه بزان ساتو او زمای عزت مند ځان به څنګه ساتو په دنیا کې د انسان دشمنی د انسان په شکل کې نو دا هغه ځان ساتل آسان دي ته پیژنې مخامخ راغی ډډه به او کې ځان به اوساته خدا شیطان خو مونږ ته پستر ګو نخ کوي چې مونږ د ځان پټ کو ځان ته پټولې نش نه د انسان سره مونږ په توره یا په تماچه یا په ټوپک جګړه کولی شو نه دی په پرسه باندې دې تړلی شو هیڅ وسره نشو کولی مخامخ مونږ تخکاری نه او بیا مونږ په لکه نه نوتی او مونږ په وینه کې نه نوتی دی نو دا دنه ځان بسنګ بچ کور دنه بچ کېدل بسنګي نمای عزتمند رسول الله مبارک فرمای ځان به څنګه بچ کې ځان به داسې بچ کې چې کوم د شیطان اوصاف او صفاتونه دي او د کوم د شیطان کارونه دي هغه کارونه بزان سات د شیطان د ټول لومبي صفت شدید هغه د وجه تباشوي دي او زمون په تباهه کې لګیا دي هغه حسد دي هغه بل سره کینه او بغض ساتل آدم علیہ السلام سره حسد او بغض او کینه وکړه نو موږ بڑا کې حسد او بغض او کینه نه پیدا کوو کله موږ بڑا کې د شیطان دا وصف او د شیطان دا عمل هغه بڑا کې پیدا کړ نو بیا شیطان ته زموږ کار آسان دی بس چې موږ بڑا کې یو پیر حسد راغی بس شیطان ته بیا کار آسان شو بیا سدي بیا هر یو ګناه آسان ده موږ باندې کول شیطان ته دویم صفت د شیطان کبر او لوی ده چې آدم علیہ السلام ته الله وتعالى سجده وکا د کبر او لوی وکړه دا ډیر خطرناک صفت د شیطان دی دریم صفت د شیطان هغه د دین او د شریعت او د الله د حکم خلاف خپل عقل استعمالول دي الله وتعالى سجده دی ولې ونکړه دی وتعالى خلقتنی من نار وخلقته من طين ګور خپل عقل استعمال ک نو دریم صفت د شیطان دا دی او سلورم صفت د شیطان هغه شیطانت دی دو مسلمانان جنگول دي د مسلمانانو په لکه غلط خیالات او غلط وسوسې ورچول دي آدم علی السلام ته په لکه ورواچول چې ګوره دا اون اخرى غته شیطانت کو وسوسې وته په لکه ورواچول دا د اقبل غټ صفت دی نو د شیطان د صفاتونو نه بزان ساتو بیا الله زمون په خپل د اغنه بچي وراولي کبر بنه کو زما عزت نن دو کبر بړه کې نه پیدا کو حسد او کینې نه وزن ساتو د عقل بنه استعمال او دین خلاف الله وی دا کار داسې بس جی بالکل رسول الله مبارک په حکم داسې عمل کوا
بالکل او مقرنګ عمل بکو چونو چرابه نه کو د دین په خبرو کې او سلورم نمبر د شیطانت نه بزان ساتو د دو مسلمانانو په مابین کې جګړه کول د دو مسلمانانو په مابین کې نوار راوستل د مسلمان په لکه د غلطو خیالاتو هغه ورچول مسلمان پړه کې د یو ګناه فکر واچي بل ګناه ور واچي او ګناه ته رامایله کې نو د ګناه طرف ته خلق نه رابلي نه کې طرف ته خلق رابلي نو کوم د دغه اوصاف او ځان اوساتو ان شاء الله موږ به الله د شیطان نه بچ کی او دین الهوم رسول الله مبارک یو سو اعمال خی ودا اعمال کوي الله بم د شیطان نه بچو ساتي یو خو اعوذ بالله وای رسول الله مبارک فرمایي چې شیطان د تړه کې وسوسه واچولا نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم قران حکیم کې الله وی اعوذ بالله وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د دې ورد شروع کا خدای ور شیطان نه خلاص ته پیش او شیطان ماته د ګناه دا وسوسه راځي دا ګناه وکا دروغ وای غیبت وکا ډیره ته درلکه درواچول بس فور اعوذ بالله شروع کا پدې نیت باندې چې الله اعلان کی او ما خدای شیطان نه خلاص کی چې دو درې پیری دی او الله پاک پر شیطان نه خلاص کی یو خدا عمل زمې عزت مندو کوي ځان عادت جوړ کې چړکې د ګناه خیال راشي فورا اعوذ بالله وای الله بل ان شاء الله د شیطان نه ساتي او دیم عمل په بخاری په کتاب الدعوات کې د رسول الله مبارک حدیث دی د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي وی هر سحر چې منځ او کې د فرض من او د منځ اوزګار شي نو سل کرت سلورم کلمه وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا کلمه چې سار مانزه پس متصل په خپل زیناست او د فرض او اوزګار شي او موږ دې ختم کړو دا کلمه سل پیری وایا رسول الله مبارک وی چې کوم انسان نصار دا کلمه سل کرته وای دی بد بل سبب اور د شیطان د تسلط د مکمل محفوظ بی الله به د شیطان نه بچ کیو دا غنه به اوساتی نو دا عمل زمې عزتمند شروع کې ډیر آسان دی سل کرته چې زیات نه زیات 15 منټه ټیم خلی چې موږ د ساره او که بس دا کلمه ځان سره وایا ټول ورځ به ان شاء الله په عبادت کې تیریږي کتا ځان ته سوچو کو خپل فکر دې شروع کو او په کوم ورځ دا کلمه ویلی نو ځان سره محاسبه ماخامو کا الک نن زه سوچ کوم اثر خو مې دا ورت کړی دی چې خدای د ګنا نه ساتل امکانه په خپل به ته ځان باندې پېښې یو وخت کې به دې ګنا ته لړو شي او خدای به دې بچ کی ورته دې باقاعده رسول الله مبارک دروغ نه د بخاری حدیث دی تجربه شوی د ګور ډیرو خلکو به تجربه بزرګانو کړی دي او الله پاک د شیطان نه ساتلی دي نو دا مستقل ځان د عزتمند وظیفه کې پدې مستقل کلک عمل شروع کې سل کړه دا کلمه خامخا وای دو عمل شو دریم عمل هغه د الله نوم غشتل تکبیر په مسلم شریف کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د الله نوم ویل شي او الله اکبر صدا او چته شي اذان د جمعات نه نو دا شیطان لری تختی او وی دومره پتیزه بادیزی او د الله د تکبیر आवाज په د دومره سخ لګي چې د حدیث الفاظ دی ګردزان نه نویم ولهو زرات دی تیزونه اچي د الله نه یارینا تیزونه اچي یو منډي وي او تختی ګور حدیث کې رسول الله مبارک دقرنګي فرمایي نو دریم عمل چې شیطان د تړل کې وسوسه درواچول او تا په یو ګناه کې را وستل غواړي فورا د الله تکبیر وای الله اکبر د دې ور شروع کا خدای برته هغه ټیم خلاصي دی به تختی او د رسول الله مبارک د وینا مطابق تزونه به اچي او تانه به لری تختی خدای برته محفوظ اوساتي نو د دې دریو عملو ان شاء الله دا بخپل عمل کرا ول ودی به اهتمام کو الله رب العالمین به موږ د غلوی دشمن نه ان شاء الله نجات راکې او دنه به محفوظ ساتي الله رب العالمین دې زموږ حامی او ناصر شي او د غلوی دشمن او د غلوی خطرناک دشمن نه الله زموږ حفاظت نصیب کړي دا کور ولا بیمار د دعا لپاره درخواست کړي عمرزو کې غاجی صاحب حاجی اسماعیل صاحب هسپتال کې مدینہ سټریټ والا غم د دعا درخواست کړي څومره بیماران دي ټول د دعاو کې شیخ صاحب لږ طبيعت ډیر د یو هفتو شو ډیر برابر نه نن ډاکټر نه ټیم مغشت هغه ول شپږ بجې ټیم ور کړو مانځنه پست کو بیا و تاریخ کو چې 2 بجو لراشه نو اوس بس لار دا منظم د دی وجه هغه اونکه مزدراتل او ډاکټر ټیم په اسلام آباد کې 2 بجې نو دا غي د وجه لار ناغیتم دعاو کې نور څومره بیماران دي ټول ته دعاو کې الله چې څومره بیماران دي ټول له شفای کامله عاجله ورکړي الله کو پکورونو کې دي کا هسپتالونو کې دي کو وړه بیماری ده کو غټه بیماری ده
کبه دې مجلس کې څوک دی کو د مستاسو په کورونو کې دي الله ټول شفای کامله عاجله ورکي الله د بیماری د بیمارانو نه ختم کړي الله د خپل خلیلارو دارو کې الله د روغ صحت نعمت دی بیمارانو مونږ لرا کې الله د بیمارونو موساتي او تر ناراضه الله د شیطان د تسلط او د غیر دشمنانو نجات او امان نصیب کړي نیکو اعمال سره مینه پیدا کړي د بدو اعمالو نم نفرت پیدا کړي هغه کارونه نه والي چې ته په خوشالۍ او استاد رسول حکم کړی دي او د هغه کارونه نم اوساتي الله چې ته په خپکیږي او استاد رسول ته موږ منع کړی الله ته موږ ناراضه شي د آخرت او د قبر او د جهنم د عذابونو موساتي او الله ته موږ باندې خپل رحم او کرم او فضل وکړي څومره مردگان چې وفات شوي دي موږ استادو د کلی د محله اوس مخکې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د موږ د ټولو خاتمه په ایمان کې اخر وخت کې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد